بسم الله الرحمن الرحیم. په څاروو کې یو څو داسې عیبونه دي چې د هغې د وجې په قرباني کول جایز نه دي. د هغې مختصرا ذکر کوو. لومبی نمبر عیب دا دی چې یو څاروی په دواړو سترګو ړوند وي یا په یوه سترګه ړوند دي یا د یوې سترګې نظر یې نیمه ایستلی یا د نیمې نه زیات تلي، نو په داسې قسمه څاروي باندې قرباني کول جایز نه دي. دویم نمبر کم څاروي چې یو ښکر یا دواړه ښکره بالکل د ویښه مات شوي وي او اثر یې دماغو ته رسېدلي، نو په داسې څاروي باندې هم قرباني کول جایز نه دي. خو که یو څاروی داسې چې پیدایشي د هغه ښکرې نه وي، نو قرباني کول پې بیا جایز دي. دریم نمبر عیب یو څاروی په خپه باندې داسې ګوډ دی چې هغه خپله خپه په ځمکه باندې نشي لګولی، اوچته یې وړي یا لګولی شي خو زور پې نشي کولی، نو په داسې څاروي باندې هم قرباني جایز نه ده. خو که بالفرض دا څاروي خپه ګوډه ده او ځمکه باندې لګولی شي او زور هم پې کولی شي او معمولي ګوډوالی دی پکې، نو بیا پې قرباني کول جایز دي. څلورم نمبر عیب د کوم څاروي چې پیدایشي یو غوږ یا دواړه غوږونه نه وي، نو په داسې څاروي باندې هم قرباني جایز نه ده. خو که یو څاروی داسې چې پیدایشي غوږونه واړه واړه وي، نو په هغې باندې قرباني کول بیا جایز دي. پنځم نمبر لیوني څاروي باندې هم قرباني جایز نه ده. داسې لیونی چې د هغه لیونتوب د وجې د خوراک څښاک سړېدل وغیره نشي کولی. دا 5 عیبونو انشاءالله نور به بیا ذکر کوو.